د دې میاشت لحاظ او ادب هغه بل دا ده چې په دې میاشت کې کنزلو نه سړی ځان وساتي، په دې میاشت کې د جګړو نه سړی ځان وساتي، په دې میاشت کې د حسد او د بغض او د کینې نه اگر که کنزلي جګړې بغض کینه حسد چغلخوري غیبت په ټول کال کې ناروا ده، خو چې په دې میاشت کې علی الخصوص ونشي ځکه دې میاشت ادب وساتلی شي. لکه بعض خلک روجه ونیسي خو د ځان دومره غرور او تکبر او دومره غصه او دومره دبدبه چې سم ځان نه فرعون جوړي، پار چا باندې غصه کوي، هر چا سره په معمولی خبرو باندې جنگ کوي، حالانکه چې روجه د صبر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایلی چې روجه چې د شهر صبرین د میاشت صبر ده، غصه بزغمی دبل سړي تکلیف بزغمی، او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د میاشت د غمخواري میاشت ویلې چې په دې میاشت کې مسلمانان یو بل ته صبر وکړي، نرمي وکړي، غمخواري او بل سره معاملې د نرمي وکړي، معاملې د احسان وکړي، غصې نه ځان بچ کړي، جګړې نه ځان بچ کړي. ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې باندې توصیه کوي وَإِذَا كَانَ يَوْمَ صَوْمِ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفُثُ وَلَا يَسْخَبْ فَإِنْ صَابَهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ. پیغمبر علیہ السلام فرمایي په کوم ورځ چې په تاسو کې د چا روجه وي نو هغه د فحش خبرې نه کوي او نه دی بېهوده خبرې کوي او نه دی په بېهوده خبرو باندې خپل आवाज اوچتوي، او که کم کس په ابتدا کې د تکنزل کوي یا د سره جنگ کوي نو د ورته سووي چې زما زورم انی امرؤ صائم زرو جدارما. پیغمبر علیہ السلام فرمایي چې کله مثال په تور روزه ستاسي وي څوک د تکنزل کوي څوک د سره جنگ کوي نو ته به کنزل نه کې بېهوده خبرو باندې به आवाज نه اوچته. مطلب دا انی امرؤ صائم سمانا گویا چې د دې سړي دا مطلب شو چې دی وی چې زه روجه چې زما روجه دا مطلب دا چې مال لپاره کنزل کول جایز نه دي او مال لپاره جایز نه دي چې زه تا سره جنگ وکم، او بل دا چې زما روجه ده نو چې څنګه مال لپاره جایز نه دي مال لپاره مناسب نه دي نو تا لپاره جایز مناسب نه دي چې ته مطلب جګړه وکړي. بس یار روجه ده بس خیر نه و چې زمام روجه ده نو واستام روجه ده زمام روجه ده کنزل په کار نه دي. نو دې میاش کې د کنزلو نه ځان بچ کول د بېهوده خبرونه، ځکه د کنزلو په حدیث مبارکو کې مزمت ذکر شوی او بیا مسلمان ته نبی اسلام فرمایي ثواب المسلم فسوق، مومن ته کنزل کول دا فسق ده. او قران کریم کې د متقیان یو صفت دام ذکر شوی چې دی به د غصې برداشت کوي او خلکو ته بس شي کې معافي کوي. الله پاک قران کریم کې فرمایي مؤمنان سوق دي، خلق دی الله پاک فرمایي چې کاظمین الغیظ وعافین عن الناس. مؤمنان کوم مؤمنان؟ هغه چې کاملین مؤمنان دي متقیان دي، دا خلق دي چې د غصې برداشت وکړي او خلکو ته به دا څه معافي کوي. کاظمین الغیظ پړون کې د غصې غصه یو خطرناک شی ده. خلکو کم ترخه دي چې کله اوخره د څه خواږه شي چې هغه نور خواږه مقابله نه. علما دا وایي چې هغه کم ترخه دي چې خوري هغه د څه خواږه چې بل شاته مقابله ته نه رسیږي په خوب تو کې هغه غصه ده. غصه اول هغه چاته نقصان رسي کم انسان چې غصه وکي اول دغه ته نقصان رسي بیا بل ته ورسي کون رسي. مثال تیلی ده تیلی چې مثال په تور ورته ورته کې ماچس لګې نو اول دا تیلی په خپل اوس جبل اوس زی کون اوس زی لاړ ځان خپل اوس نو غصه برداشت کول د مؤمن مسلمان صفت ده.
ځکه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي لیس الشدید بالسرعه پهلوان دا نه ده چې بل راو بغي بل سملی بلکې شدید هغه ده چې الذي يملك نفسه عند الغضب. پیغمبر علیه السلام فرمایي پهلوان په دې امت کې هغه سړی پهلوان ده چې د خپل نفس قابو کې په وخت د غصه کې غصه زغمل دا غټه تقوا ده. ته به دا وایې چې غصه کې زغمل کې څه تقوا؟ یو سړی چې غصه نه کېدی بې غیرته نه غټ غیرتي سړی ده. غصه دوه قسمه غصه ده. یو مطلب په جایزه غصه چې څوک ګناه کوي ته پې غصه کې دا خو جایزه غصه ده خو به کې ممدوحه غصه ده دا ښه غصه ده. یو بې ځای غصې نه جواز شته نه څه خیر شته نه څه هغه شته ته غصې کې نو دا بد صفت ده. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې پهلوان هغه نه ده چې یو راپاسي بل راسملی. پهلوان هغه ده چې د خپله غصه خپل ځان د خپل نفس قابو کړي په وخت د غصې. نو غصه برداشت کول دا غټه تقوا ده. غصه نه برداشت کول دا د فسق علامه ده. غصه برداشت کول دا د تقوا علامه ده. الله پاک د متقینو په صفت کې هغه کوي. بل عافی عن الناس بل نور عفا کول. ځکه یو حدیث مبارک کې راځي ورځ قیامت کې به الله پاک بنده ته وایي چې څه غواړې بنده؟ دی به الله تعالی ته وایي چې یا الله زه غواړم ما معاف کړي ما وبخښي ما جنت ته داخل کړي. وی الله پاک به ورته چې تا په دنیا کې څوک معاف کړي دي؟ تا په دنیا کې عفا کړې ده چې زه اوس تا په آخرت کې عفا او معافي ستا وکړم. نو کچېرې تا په دنیا کې څوک معاف کړي نو زه به د آخرت کې اوس معاف کړم. نو عافی عن الناس دا د متقیانو صفت ده. اوس که سړی څومره متقي او د مقصد دا چې غصه نه زغمي او عفا نه کوي دا خو تقوا نه شو. تقوا سره عفا ده. تقوا سره رحمدلی ده. تقوا سره مطلب غصه زغمل دي دا غټه تقوا ده. لکه تقوا ته پتم دلته لګي چې مثال په تور ته د خپل ځان کې دا کم اور د غصې چې بل شي دا مړ کولی شي که نه ته به بیا نور تقوا چېرته وکړي چې ستا شهوت د ګناه شوق راوپرېږي نو که دغه دې وکړله نو هغه کې هم ته کامیابېدلی شي چې دا دې ونه کړه هغه کې نه شي کامیابېدلی. او چې دلته مثال په طور عفا کوي تا ته یو نقصان رسېدلی ته هغه چاته معاف کوې نو ته غټ متقي کېږي. که سبا مثال په طور ستا په ګناه کې ګټئ ملاوټ کې ګټئ نو ته خو ګوره خپله ګټه نه غواړې نو ځکه ته خو عفا عادت ده ستا مثال په طور تا ته چا نقصان رسولی هغه نه ته بدل نه اخلي خو ته دومره ده چې هغه ته ته عفا کوې نو دغه تقوا علامه د عافې دا نور ځینو کې ستا د تقوا لپاره یو ډېر لوی دلیل ده. نو د میاشت د رمضان دا یو برکتي میاشت ده د خیرونو میاشت ده. په دې کنزلو باندې په دې غصو باندې په دې زیاتیانو باندې په دوکو باندې ځان باندې سپیره کول نه دي پکار. به د خوشحالۍ تېرول پکار دي دې میاشت د ژوند په خوشحالۍ تر دې حده پورې په دې میاشت کې چې څومره مثال په طور ښېګڼه کوي دا تا لپاره د دنیا او د آخرت ګټه ده. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لا دا فرمایي چې ان بسطوا فی النفقة فی شهر رمضان فإن النفقة فیک نفقة فی سبیل الله. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې په دې میاشت کې په خپل اولاد باندې انبساط کوا یعنی په نفقه کې فراخي کوا په رمضان میاشت کې او په کار د چې مثال په طور ته فراخي وکړي. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي هغه دا فإن النفقة فیک نفقة فی سبیل الله. په دې کې ډېره خرچه کول کور ته څو قسمه خوراک راوړل وایي دا په هغه اجر باندې قبلېږي. پیغمبر علیه السلام فرمایي چې یو سړی د کافرو سره مقابله کې په جهاد کې دا مسله په خپلو بچو خوري په خپل کور والا یې خوري په خپلو اولادونو خوري په مور په ورور په خویندو یې خوري دومره اجر ثواب ده لکه په جهاد کې کافر مقابله کې چې ته کومه خرچه کوي. ولې یو روپۍ ستا په هغه خرچه باندې ولګي د کافر مقابله کې د هغه لپاره بیا هېڅ قسمه نور اوچت هغه نشته ځکه ستا یو روپۍ هغلته لګېدل
په کافر مقابله کې دا داسې یو صدقه او داسې لګېدل دي چې د نور مقابله نشته ستا په رمضان کې د کور خرچه په هغه باندې خلک دا وایي چې په دې روژه کې موږ نه ډېره خرچه وشوه شکر وباسه دا ټول اجر او ثواب شو خوري دې بچي خوري دې مثال په طور کور والا او تا ته لیکل کېږي په ثوابونو په اجرونو باندې ځکه چې دا د خیرونو برکتونو میاشت نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا حضر شهر رمضان دیو بل روایت ذکر کی چې میاشت رمضان دا مطهره ده مطهره پاکول کې د انسان لپاره او د روایت کوم دا خبره ذکر کی چې ان بسیت بنفقه فإنها تضاعف كنفقه في سبيل الله عز وجل پدې کې تاسو خرچه کوئ په خپل اولادونو باندې دا په سوچند ثوابونو باندې قبليږي او بلدا چې التسبيحه فيه افضل من 1000 تسبيحه في غيره پدې کې یو تسبيح سبحان الله ویل استاد زرزل سبحان الله ویل بغیر د میاشت رمضان نه پدې کې یو زر سبحان الله ویل اوس حدیث مبارکاو کې په اولاد باندې خرچه کول دا خیرات کول د صدقه ویل شي او صدقه په دې میاشت کې ډېر اجر او ثواب باندې خو کچیر بل چاته مثال په تور صدقه په بل چا کې دا فرضي صدقې په اندازه قبلي او که په خپل بچو باندې د صدقه وکړه او خوراک خسته خوراکونه دی په وکړه پیغمبر علی السلام فرمایي دا د څه قبلي لکه جهاد کې چې ته مقابل د کافر کې کوم خرچه چې دومره د خیرونو میاشت ده د برکتونو میاشت ده د فضیلتونو میاشت ده به د نه ګټه واخلو نو مطلب دا میاشت د رمضان موږ لپاره جنت سبب ده کومونه او کوم ادب لحاظ او موږ لپاره د جهنم سبب ده کچېره مثال په تور موږ د بے حرمتي وکړه تعظیم عزت مونږ روزه مونږ نیول عبادت هم پکونه کو ګناهونه هم پکې وکړه الله پاک دې په دې میاشت کې موږ ته د نیک عمل توفیق را نصیب کړي ته بعد اعمالو د الله تعالی موږ ټول پام امان کو ساتل کی اللهم صل